بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد رب زدنا المغفرة صلى الله عليه وسلم. نو منګه پرون سبق کې مجاز مرسل شروع کړو. مجاز مرسل دې ته ویلېږي چې د معنا حقيقي پر خودو او معنا مجازي اغستو کې علاقه د تشبیه نوي بلکې دین علاوه نور علاقه وي او معنا حقيقي پر خودو معنا مجازي اغستو باندې قرینه هم موجود وي. بیا مجاز مرسل علاقه غډې زهري دلته کې دینه اته بیان کړی دی پای کې پرون منګه علاقه د سببیت مسببیت د جزئیت او د کلیت ویلو. علاقه د سببیت چې سبب وي مراد مسببي لکه عظمت ید فلان نیت سبب دی د نعمت لپاره نعمت مسبب دی ید وي او نعمت ته مراد واغستم. دویم نمبر چې مسبب وي او مراد ته سبب وي لکه دلته کې مثال کړل ام ترات السماء نباتن اسمان چې نه دا غیاګانې راورولې نو غیاګانې نه راوړې بلکې غیاګانې چې سبب زرعي سره راورل کېږي نه ته مراد چې باران دی. او دریم نمبر هغه علاقه د جزئیت ته چې جزء کل ته مراد واخلې لکه ارسل د عيون عین دا جزء د انسان نه ماوه جاسوس ته مراد واخلې. او څلورم نمبر دا چې علاقه د کلیت چې کلوه جزء مراد واخلې لکه يجعلون اصابعهم في اذانهم لکه قرینه جعل د جزء د اصابع په د کې نه د نکیږي په بغوګونو کې نه د نکیږي بلکې دا هغه سرونه د نکیږي د ګوتو سرونه. بیا پنځم نمبر او شپږم نمبر بیا پنځم نمبر دا به اعتبار د ماکانه علاقه به اعتبار د ماکانه اعتبار د ماکانه کانه د ماضی څخه ده. نو مطلب دا دی چې لکه اعتبار د ماکانه مطلب دا دی چې لفظ وې او د دینه او حقيقي معنی خو د دې یو شان دي او د دې هغه 13 شوي زمانه کې بل شته معنی نه دی دا مراد دی. هغه پوښتنه چې موجوده سسیز باندې موجوده یو سیز وایي معنی ته 13 شوي زمانه معنی ته مراد واخلي لکه الله پاک په قرآن کې وایي وآتوا اليتامى اموالهم تاسو یتیمانو ته مالونه ورکړئ تاسو یتیمانو ته مالونه ورکړئ. یتیم دا هغه کس ته ویل کېږي چې د پلار وفات شوی دی لا بالغ شوی نه چې پلار وفات شوی او دی لا بالغ شوی نه ځکه چې کله دی بالغ شو نو لا یتم بعد البلوغ چې دغه نه ورسته د بلوغ نه ورسته ځین دا یتامت دانشتره او کله چې دی بالغ شوی نه نو الله پاک فرمایي مال علماء کوي څنګه آیت ده او څنګه آیت کې کو د کیسلورم سپاره کې وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب چې تاسو دې یتیمانان د دوی مالونه کوي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم چې تاسو دوی ته د دوی مالونه کوي او خیرتوب یعنی بلوغ ته ورسي نو دوی ته بیا تاسو دغه ورکوي نو په کوم وخت کې چې ورته مال ورکول کېږي دا یې پاتې ضروري چې دوی په پوهه او بالغان وي یتیم ورته په وخت کې ویل کېږي چې دوی کله سي نابالغ وي نو دل کې د دې یتیم نه مراد دې ته دې کس ته موجوده کس ته چې اوس بالغ دی نه دې بالغ ته یتیم ویل په اعتبار د مکان سره دی واښو به باندې بالغ ته یتیم ویل په اعتبار د مکان سره دی ان اوس کو په دې وخت خدای یتیم نه دی اگر چې پلاری وفات ده خدای بالغ شو چې بالغ شو نو یتیم یا یتامت څه شو ها ځکه یتامت د بلوغ نه ورسره هغه باندې پوښتنه تاسو ها نو پنځم نمبر و اعتبار ما کان فی قوله تعالی او په اعتبار د ما کان سره مطلب دا دی چې زمانه حال کې موجود یو سیس دا په سابقه زمانه نو ورکول یعنی کوم څه په زمانه موجوده کې موجود دی یعنی په اوسنۍ زمانه کې موجود دی هغه د تیر شوی زمانه نو ورکول دا اعتبار د ما کان علاقه. وآتوا اليتامى اموالهم چې ورکوي تاسو یتیمانو د مالونه دي البالغین یعنی بالغان دا نو ګوره چې عمل ورکړي د لپاره بلوغ شرط ده او د یتامت لپاره جنن دا عدم بلوغ شرط نو دی بالغ د یتیم ویل د په اعتبار د مکان سره دی او قرینه به کېدل کې وآتو
دا اتو ټکه نه اتیان دا مال ورکول چې دا یتیم تا هغه څو کې کله د بالغ چې بالغ شي به ورته یتیم نه وي. او به اعتبار ما یکونو، به اعتبار ما یکونو مطلب دا دی چې په زمانه حال کې یو سیستا د زمانه مستقبل نوم ورکول چې اوس یو سیس په زمانه کې موجود دی نو دې ته د هغه زمانه نوم ورکړي کوم چې لا دی موجود شوی نه دی. لکه حضرت یوسف علیه السلام په واقعه کې راځي چې دوه کسانو خوب ولیدو نایب کې چې انی ارانی اعصر خمرا زینه مچ شراب نه جوړوم. دا خمر لفظي معنی چرنده سره شراب دی، شراب نه جوړول کېږي، شرابونه رس نه وستل کېږي بلکې رس ته سره وستل کېږي، د انګورو نه وستل کېږي. نو دی انګور د شراب ویل دا په اعتبار د ما یکون سره دی، یعنی موجوده سزتا د راتلونکي زمانې نوم ورکول پر راتلونکي زمانې نه دا چې نه دا سړي دا به اعتبار ما او دله قرینه چې دله کې د ان یارانی انصر خمره دله کې د شرابونه د خمر نه د شراب هغه حقیقي معنی نه مراده ځکه اعصرو په دې باندې قرینه نه ځکه شراب چې نه جوړول کېږي هي رس نه وستل کېږي بلکې رس نه وستل کېږي. په دې پوه شئ تاسو و اعتبار ما يكون في قوله تعالى، اعتبار ما يكون څه مطلب دی چې په زمانه حال کې یو څه موجود وي د زمانه مستقبل نوم ورکول، په زمانه مستقبل کې د واقع کېدونکو نوم ورکول. اني اراني اعصر خمرا زینه مجز شراب تنه جوړوم لکه شراب ویلي دي مراد عنب دي او د شراب عنب ته د شراب ویل به اعتبار د ما يكون دي ځکه د هر عنب نه چې دا څه جوړیږي شراب جوړیږي. لکه پوه شو بلی باندې او دلته قرینه سنه اعصرو. والمحليه والحاليه، محليه دي ته ویل کېږي چې یو څه آپ یو مکان یا په محل کې موجود وي، یو څه هغه په یو مکان کې یا په محل کې دا موجود وي او ته ذکر د محل وکي او مراد ته حال واخلي، یعنی ذکر د محل او مراد ته حال. محل مظروف ته وي په کوم څه کې جداسس کوم څه لکه لوخ ته محل وي او دا کوم څه چې په لوخ کې دی دا محل دی، دا حال دی، حال محل نه حال ذکر د محل او مراد ته حال. حال په اصل کې حالل حالل مادد ماد او حال صحیح شو. نو پرې لوخي کې یعنی مطلب موږ وایو ذکر د ګلاس او مراد نه وبا غستل د ذکر د محل او مراد نه حال دی. څنګه مال ګلاس راوړو ګلاس باندې څوک څه کوي په ګلاس کې سره راوړه ته لکه یو ګلاس استعمال هم راکا جو ته یو ګلاس ورکې او شکر تشي هغه په دې څو کوم ته چې ګلاس را کنه خدای دې وای په کونډه خزو واړو دې نه مطلب سره مطلب دا دی چې په دې ګلاس کې مال وبرا کا په دې ګلاس کې مال شربت راکا یوازې په ګلاس باندې څه کومه نه لګي. قرر المجلس ذلك چې مجلس د دې خبره اقرار فیصله وکړه، مجلس فیصله وکړه. نو مجلس فیصله نه کوي بلکې مجلس کې چې حکم خلک هغه څه کوي فیصله کوي. نو ذکر د محل مراد سره حاله والمحليه، محليه ذکر د محل مراد حال. وقرر المجلس لکه قرر المجلس ذلك فیصله وکړه مجلس ولا د دې ته لکه خړ را وتلې خړ نه راوځي په خړ کې دا اوپر اوتی دي اے اهله ذکر د محل مراد حال. قرر المجلس فیصله وکړه مجلس والا، مجلس فیصله نه کوي بلکې اهل مجلس فیصله کوي. نو ذکر د محل مراد نه حال. والحاليه ان ذکر د حال او مراد نه محل، ذکر د حال او مراد نه محل. لکه الله پاک فرمای ففي رحمت الله د جنتیانو مبارک الله پاک فرمای واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت الله هم فيها خالدون. چې کسان چې داغي مخونه سپین دي روخان دي او پړکیږي نو دا کسان په رحمت د الله کې، نو په رحم د الله کې خصوص دن نه بلکې مراد دینه جنت ته، جنت مراد ده یعنی الله په جنتو کې. نو ذکر د حال دی یعنی ځکه جنت محل دی او د رحمت د الله د حال دی، یعنی کوم څه چې بری کې دنه نوي نو ذکر د محل او مراد ذکر د حال او مراد نه
مع والحاليه في قوله تعالى ففي رحمه الله. ها نو دلګه دا رحمت دا حال له او جنت نه سره محل له او قرینه به سره لګي چې دا هم فيها خالدون دغه دوی بری ګامیشي دغه دوی جنت ګامیشي په نور اتنه مله جنتهم دا غشول اته علاقه کوم چې بدی کې ذکر شي د دین علاوه نور هم دي لکه یو دا تطلیق مطلب دا دی چې مطلق و مراد مقید واغله مطلق و او مراد څه واغله مقید کوي قران مجید کې دي فتحرير رقبه نو ذکر دا مطلق دی او مراد مقید دی یعنی مؤمن غلام آزاد دی ها یا لکه یوم تو یوم ا د یوم مراد یوم القیامت واغله یوم مراد څه واغله لکه فی یوم کان مقداره 1000 سنه چې د قیامت ورځ به دي نو د قیامت به څه رقم نه راوځي فی یو نو ذکر مطلق ته مراد نه سره مقید ده بلو چې ذکر د مقید وي او مراد نه مطلق وي ذکر د مطلق وي او ذکر د مقید وي او مراد لري لکه مشفر چې لګا دا د اوخ شوندو ته ویل کېږي ته اوخ شوندانو ته څه ویل کېږي دا شوندان غټ جمعو ته شوندان وای نور شونډي ها خدا بیا عام لا لفظ عام شوندو ته مشفر ویل دا چې نن د سری دا مطلق مقید وي او مراد مطلق واغلي هغه پوه شوي بل علاقه دا تخصیص چې لکه خاص وي مراد عامي خاص وي مراد عامي لکه زید دا خاص ده او مراد نه انسان او تعمیم چې ذکر د عام او مراد نه خاص وي لکه انسان نه مراد زید واخلي لکه دا انسان دی کنه دا انسان دی نو زید دی عمر دی بکر دی ذکر د عام او مراد نه خاص لکه پوه شو به معنی ها یا لکه قرآن مجید کې وجعل لي لسان صدق في الاخرين وګرځه زماره لپاره جبه رښتینی نه مراد څه دی ذکر خیر دی نو ذکر د عالی له مراد نه د سره لپاره چې استعمالي چې ذکر د عالی او مراد نه هغه سيزي نو ځکه چې د لسان صدقین د جبه په ذریعه سره د ذکر خیر دی نو ذکر شوی اعلی او مراد نه مقصود شي دی هغه پوه شو به معنی وای ما کا بس ده دی راوړم